بسم الله الرحمن الرحیم. د موټیویشنل ویډیوز په مطابق باندې دا نننی ویډیو په دې باندې کوجی چې زمونږ اکثر له خلک وي چې دا نن چې مونږ دا سکو د دې د سبانی د فکر د پاره مونږ نن د خپل ژوند خراب کو یې تباہ کو یې برباد کو. خلک وي چې کله خې ورځ راشي ان شاء الله هغه به زمونږ خې ورځي او دا اوس چې کومې روانې دي دا خراب ورځي دي، خو چې کله داسې ایج ته ورسیږي چې په هغه ایج کې د سره بیا د قبر او د آخرت غم شي او کله د هغه وخت او زندگی را محدود شي نو یا بوډاپې ته ورسیږي نو بیا ورته پته ولګي چې هغه مکه ورځې چې کومې ته د خرابې ویلې هغه اخر مکه ښه ورځې وي او همغه ښه ورځې د په زندګۍ کې تېرې شولې. د دې ننني ښه ورځو باندې د را روانۍ ښه ورځو دپاره دا خپلې ښه ورځې خرابول نه دي پکار. دا چې اوس څه دي دا زموږ دپاره ټیک دي، دا ښه دي، دا انجوای کول پکار دي. په دې کې د خپل زندگی چې کم تاسو سره الله پاک موږ له راکړې ده په دې باندې د الله د عباداتو سره سره د صبر او د شکر نه کار اخیستل. دویم په دې باندې د الله د نعمتونو خیال ساتل چې الله پاک موږ له څومره نعمتونه راکړي دي په هغې باندې نظر ساتل دي. موږ اکثر لا په ورکوټي کوتاهیانو باندې یا په ورکوټي محرومیانو باندې نظر ساتو او د خلکو د همدردیانو د حاصلولو لپاره اکثر له جړه پریاد کو، خو مونږ د الله پاک هغه نعمتونه ایر کړي وي چې کم نعمتونو په مونږ باندې الله پاک نزول کړي دي. زه تاسو ته ورکوټي شانتي مثال د دې په باره کې در کوم. تاسو ته چې کلم مکملويږي لک شانتي هسپتال ته لک چکر وخې او اسې په وارډونو کې ګرځې په الارج کې KTH کې خیبر میډیکل کمپلیکس کې یا چې کم ځای تم تاسو ته مکملويږي هغه ځای ته ځې او هغه ځای کې لږ شانتې پرې واډونو کې وګورئ چې خلکو ته څنګه تکلیفونه دي او ته خپل ځان ته وګوره چې ته ټیک ټاک یې. هغه اعضا ته وګوره چې د هغې په اعضاو کې څه کمي ده او ته خپل اعضا ته وګوره چې هغه تعالی الله پاک مکمل ساتلي دي. په دې باندې د الله پاک دغه شکر والا موقع چې کومه ده ابه تعالی خدای پاک پاک هسپتال کې پاک واډ کې ومقه ځای کې الله پاک تعالی درکړي بیا به ته په خپل ځان باندې او په خپل بدن باندې به فخر کې او شکر به وباسي چې یا الله ستا ډېر شکر دی چې دا اوس موږ له خدای پاک کم نعمتونه راکړي دي. یا الله ستا په دې باندې ډېر زیات شکر دی. دا خو د ډېرو خلکو ته دا تکالیف دي چې څوک په هغه تکالیفو کې مبتلا وي هغوی ته دا پته ده چې د زندګۍ او د ژوند مزه څه ته وایي. ځکه چې هغوی هسپتال کې عاجزانان پراته وي او د ورکوټي محرومیانو د وجې نه هغوی ته هغه مسایل او هغه پریشانیانې را مخامخ وي او ورسره ټول خاندان په تکلیف کې وي. ځکه چې څوک ورسره بیا په هسپتال کې وي نو هغوی عاجزانان هم ټول زندګي ډسټرب وي. نو دې ټولو خبرو ته کله ناکله د هسپتال دا وزټ چې کوم دی په دې باندې بس تاسو د الله په نعمتونو باندې د شکر او د الله د نعمتونو هغه احساس تک کېدو دپاره به تاسو ته انشاءالله مکملويږي. نو کله ناکله دا یو وزټ کوئ. په دې باندې به تاسو ته د خپل نننۍ ورځې ښې ښکاري او د را روانو ښو ورځو باندې که ستاسو نظر وي انشاءالله هغه هم تاسو له الله پاک ښه ساتي. خو د اوسنۍ ښو ورځو ته وګورئ چې دا ښه ورځې دي او که نه. که ښه ورځې نه وي نو بیا خپل نعمتونو ته وګورئ چې الله پاک په موږ باندې څونه د نعمتونو باران کړی دی. خوشحاله او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.